سلف یو عالم وی اذنبت ذنبا وی یو ګناه ما نه وشوله فحرمت سنة من قیام الليل یو کال د قیام الليل نه وی زه محرومه شوم. د سفیان نه نقل لی وی یو ګناه رانه وشوله شپږ میاشتې وی د قیام الليل نه الله محرومه کړ. نو ګویا دا ګناهونه او فتنې زما عزتمندو داسې خوشي اثر کوي. بے خاص کر زمانگ دے دور کے اللہ اکبر زمانگ دا دور ہوئے دے فتنو سم یو جاله دا یو مرکز دے اغا فتنی چی پا مخینو امتونو کی کمی وی نا اغا طولی تقریبا که وگوره پا دی امت کی نن غارا فتنشتا دا شرک فتنشتا دے دا دهریت فتنه موجوده دا دارنګه د بے حیايي فتنې موجودې دي، دارنګه د حرام خورۍ فتنې موجودې دي، دارنګه د انکار حدیث فتنې موجودې دي. ډېر نوجوانان او ډېر ښایسته عقلونه په هغې باندې نن امت کې داسې خواري او محنت کېږي چې د هغې د ذهن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو مبارکو نه اړی وسوسې ورته اچوي، شبهات ورته پیدا کوي، قسمه قسم بدګمانۍ نه به پیدا کوي. نو هر کله چې دومره ډېرې فتنې دي زما عزتمندو محترمو نو مؤمن الله په داسې وخت کې بیدارېدل پکاري چې یو په خپل دین عمل کوي، دویم بیدار وي. بیدار یو سړی دی یو ښایسته باغ ته ناست دی او ډیر قیمتي باغ دی یا یو قیمتي د ملغلرو یو دکان ډک دی نو دی چې د هغې حفاظت کوي نو دا ورته بیدار وي. یا یو ملغلره ده اوسه ډیره قیمتي نو دا داسې په دې سرسري جب کې نه ساتي نه دې سیټ جب کې ساتي بلکې دا ډیره محفوظه په بندو ډبو کې بیا په بکس یو ځای کې ډیره محفوظه ساتي. ولې ځکه چې د دې فایده د دې ګټه د دې درجه ورته معلومه ده. نو دغسې مؤمن بنده سره ډیره قیمتي ملغلره ډیر قیمتي نعمت د ده ایمان دی، د ده اسلام دی، د ده ښایسته عقیده ده، د ده ښایسته عمل دی. مؤمن به د دې حفاظت کوي، د فتنو نه به ساتي، د ګناهونو نه به بچ کوي. الله به د انسان د دې ملغلرې او د دې قیمتي نعمت په قدر او خوند باندې پوهېږي.